بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيها مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير دا الله رب العزت د خپل قدرت حکمت مظاهر ذکر کوي مظاهر زینه د ظهور او د ښکاره کېدلو چې د الله قدرت پکې ښکاره کېږي د الله علم او حکمت پکې ښکاره کېږي ته مظاهر وایي نو مظاهر د قدرت د الله او د حکمت د الله او د علم د الله ذکر کوي نو من جمله د هغې نه دا خبره هم ده چې والله خلقکم من تراب الله پیدا کړي یې تاسو یعنی ستاسو اصل ستاسو پلار اول چې آدم و هغه الله د خاورې نه پیدا کړی یوه ترجمه دا ده ثم من نطفة بیا پیدا کړی دی الله نسل د انسان د یو څاڅکي اوبو نه بیکار او پریوتي اوبه دي ثم جعل ازواجا بیا ګرځولی دي تاسو لره الله جوړې جوړې وما تحمل من انثى نه بارئ یو زنانه ولا تضعو نه زیږئ یو زنانه الا بعلمه مگر دا پیوستي د علم د الله سره وما يعمر من معمرنا عمر نشي ورکړی کېدلی یو دراز عمري ته هغه چاله چې هغه غټ عمر ورکړی الله اوږده ولا ينقص من عمره او نه کمیږي د علم د الله تعالی نه الا فی کتابو مگر ولا ينقص من عمره او نه کمیږي د عمر د دې انسان نه الا فی کتاب مگر دا لیکلی شوي په لوح محفوظ کې ان ذلك على الله يسير یقینا د الله دا کار په الله باندې آسان دی نو لومبۍ خبره والله خلقکم من تراب الله تاسو د خاورو نه پیدا کړي نو یو معنی دا ده چې خلقکم یعنی خلق اصلکم ستاسو اصل او پلار اول چې آدم دی نو هغه ما د خاورې نه پیدا الله د خاورې نه پیدا کړی دی او دا معنا ده چې تاسو ټول د خاورې نه پیدا یې ځکه دا نطفه دا د څه شي نه پیدا کېږي نو دا د هغه خوراک څښاک نه پیدا کېږي چې کوم دا مور او پلار خوري او هضموي د هغې نه پیدا کېږي او دغه خوراک څښاک د څه نه پیدا کېږي دغه د دې ځمکې نه پیدا کېږي نو په دې معنا باندې هر انسان د خاورې نه ساز دی او داسې یو حدیث هم شته اگر چې کمزوری وي چې د کوم انسان تخلیق د الله د مور په خېټه کې د هغه کوي
نو یو پرشته مقرر ده او یو خاور راغیسي یو موټی او پای کې ور واچوي. په دې معنا باندې هر انسان د خاورې نه ساز دی. ثم من نطفة بیا پیدا کړی دی الله تعالی نسل د انسان لرا د یو څاڅکي اوبو نه. هغه یو څاڅکي اوبه دي چې هغه په رحم د مور کې واچولی شي او د هغې په رحم کې د انسان تکوین او شورو د وجود وشي. ثم جعلکم ازواجا بیا ګرځولي الله تاسو لره جوړې یعنی زنانه او نارینه د دې لپاره چې نسل انساني په دنیا کې باقی شي، نسل انساني ختم نشي. که داسې شي چې دا نسل په یو ځای باندې ودرېږي نو زمانه بعد به د انسان نوم په دنیا کې نه. دا اوس د یورپ د خلکو خانداني پروګرام د هغې بالکل په ختمېدو دی. نو د هغې د بچو مسله غلطه ده. د هغې بچي انتهایی کم کېږي او په ورکېدلو باندې دي په دې طریقه باندې. نو دا تاسو ګرځولي دي جوړې یعنی زنانه او نارینه او مقصد یې څه دی؟ ستاسو دپاره دا چې تاسو ازواج پیدا کړي یئ دې لپاره چې نسل انساني دنیا کې باقي پاتې شي. او ما تحمل من انثى نه بارئ یوه زنانه او ولا تضعو نه ږدي زنانه زیږوي یو زنانه الا بعلمه مگر دا ټول د الله په علم کې. ګورئ د کم وخت نه چې د انسان تکوین د مور په رحم کې وشي د هغې نه د دې انسان د پیدا کېدلو پورې د مور نه چې څومره دننه ادوار دي په دې رحم کې تیریږي دا نه پلار ته پته وي او نه هغه مور ته پته چې زما په خېټه کې څه کېږي او نه دې پلار ته پته چې زما د ښځې په دې خېټه کې څه کېږي. دا خالص د الله په علم کې چې دا وړوکی څنګه تکوین کېږي او دا څنګه بیا غټېږي او دا څنګه نطفه وي او بیا څنګه علاقه شي او بیا څنګه مزغه شي او بیا څنګه هډوکي شي او بیا په هغې باندې پوټکی څنګه راشي او بیا دا غټېږي څنګه. دا ټول علم صرف الله رب العزت ته دی. او ما يعمر من معمر عمر نشي ورکړی کېدلی یو معمر انسان ته، عمر دراز والا انسان ته. او ولا ينقص من عمره نه کمېدی شي د عمر د یو انسان نه الا فی کتاب مگر که زیاتیږي دا عمر د روان دی او که کمیږي د دی دا ټول په لوح محفوظ کې د مخکې نه درج دي او لیکلی شوي دي. هلته لیکلی شوي دي په لوح محفوظ کې دا لیک دي چې دا انسان د ده به دومره عمري دا هم لیکلی شوي دي او د دې انسان به دومره عمري او بیا ورته لاندې دا هم لیکلی شوي دي چې دا یوه ورځ ترې کټ شوه، دا دوه ورځې ترې کټ شوې، دا درې ورځې ترې کټ شوې، دا میاشت ترې کټ شوه، دا کال ترې کټ شو، دا کلونه ترې کټ شو، رو 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 بس ختم شو. دا علم صرف الله رب العزت ته دی. عمر ما او تا او تېرو موږ ته خبر هم نه چې زما عمر څومره دی، ته هم دې خبر چې زما عمر څومره دی. دا ټول په لوح محفوظ کې درج دي او لیکلی شوي دي. ان ذلک علی الله یسیر یقینا دا کارونه په الله باندې د الله مثال د انسان نه دی. انسان دی الله په ځان باندې نه قیاس کوي. د الله شان ډېر بالاتر دی، په هغه باندې هېڅ شی ګران نه دی. که څه ګران یې او مشکل یې موتا ته دي.
وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. وما يستوي البحران ندی برابر دوارا سمندرے هذا عذب فرات دا یو خوگ انتہائی دے سائغ شرابه مزدار دیس کل دے یعنی مانا پا دے مرے کے دیر پا آسانی بانی تیریگی. وهذا ملح اجاج او دا بل سمندر ملح مالگی جن دے اجاج انتہائی تریخ دے دا مالگا پی دونا دیر شوے دا چے دی وجنہ تریخ شوے دے. ومن کل تاکلون لحما طریا خوری تاسو دا ہر یو دا دے سمندر گا دا مالگی جن او خوگنا لحما طریا غوخ تازہ چی مئے دے پا مئی که دا تازواله دا کمال لی اچه زور شی دا بیاد کار نی. و تستخرجون حلیتا و روبا سید دی سمندروننا حلیتا کالی تاسو سامان دا زینت یعنی ملغلری دین تاسو روبا سی تلبسونها چی اغوندی تاسو اگی لرا یعنی ستاسو زنانے اغوندی خو ستاسو دا پارے اغوندی نو گوئے کہ تاسو اغوندی وتر الپلک فیہا مواخرہ انہی پتا کشتی پر سمندر کے مواخر شلون کی مواخر دا موخرتن جمع دا مانا پا دی خپل مخوکا باندی دا اوبو دا چپی شلیو پکی روانه دا لتبتغو من فضله دیر پارا چه طلب کئی تاسو لمہربانی دا اللہ نا ولعلکم تشکرون او دیر پارا چه تاسو دا اللہ دا نعمتونو قدرو کئی. نو ندی برابر دواس دریابونا دا برابر ندی دغه سے مومن او کافر برابر ندی دغه سے اسلام او کفر برابر ندی دغه سے نیکی او بدی برابر ندی. هذا عذب دا یو خوب انتہائی دے سائغ شرابه چه خوشگوار دی اغسکل دی پا مرے کی دیر پا خوان بانی تیریگی. او دا بل چکم نے ملح اجاج او دا دوارا اللہ تعالی روان کری دی یوزے او پا یوزے کی دا بیگی او دا تریخ دے خوگ تا او دا خوگ دے تریخ سر نگڑیگی او بدی. او بیا قرآن او فرمائل چی ومن کل تأکلون لحما طریا دا هر یو تاسو غوخه تازه خوری هر یو تاسو تازه غوخه خوری خوگ دریابنا او دا تریخ دریاب دوارونا ذکر دا تریخ سمندر کم دا دنیا میان دی کر. وتستخرجون حلیتا تلبسونا اور او باسی تاسو دا سمندرنا حلیتن ماناس اغا زیور یعنی سامان دا زینت چی اغا ملغلری دی تلبسونها تاسی اغوندی ستاسو زنانے اغوندی ذکر چی دگا شئنو سرو استعمال خود سرو دا پارا جائز ندے. او تر الپلکا فیہا مواخرہ اینی بتا کشتی او جہاز لرا پا دی سمندر کے شلون کی اگا چپو دا سمندر لا او دار سر پارا دا جہازون روان دی لتبتغو من فضلہ چه طلب کئی تاسو مہربانی دا اللہ نا
او فضل په هغه مهربانۍ کې استعمالیږي چې کوم د دنیا د ساز و سامان او د تجارتونو سره تعلق ساتي. څنګه چې جمعې مانځه کې هلته موږ وایو چې فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. نو هلته هم دا معنا ده چې په تجارت پسې په کار پسې په مانځه پورې چوټي او مانځه پسې ورځئ، بیا مانځه پسې ځئ، بس په کارونو پسې او د هغې وجه دا ده چې عام طور سره د تجارت دا معاملې دا د لوی لوی جهازونو سمندري جهازونو په ذریعه باندې اوسم کېږي او تیر تاریخ کې به هم کېدلې. زمونږ داسې ما ته چا دا بیان کړی دی زموږ خپلو دوستانو او دغه چې په دې کراچۍ کې دا جهاز راشي او لنګرانداز شي مالدار جهاز چې کوم کې مالونه راوړي، نو دا تقریبا د میاشتې پورې دې نه ټرکونه راچلېږي او دا نه خلاصېږي. ټرکونه پکې دننه ځي، ټرک دننه ځي او هلته د اسمان نه ډکېږي او بیا راوځي بهر ځي، او دا په هفتو باندې دا یو جهاز دی. نو دا تجارتي معاملې دا ټول چې کوم دی دا د دې جهازونو بحري جهازونو او د لوی بحري جهازونو په ذریعه باندې کېږي. او دا ولې الله داسې کوي؟ لکې تشکرون، لعلکم تشکرون، لکې تشکرون، دې لپاره چې تاسو د خپلو د الله د نعمتونو قدر وکړئ. یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل وسخر الشمس والقمر. دننه کوي الله شپې لره په ورځ کې، یعنې بعضې اجزا د شپې رالي وردننه کوي په ورځ کې، ویولج النهار او دننه کوي بعضې اجزاو د ورځې لره په فی اللیل په شپه کې. نو چې الله تعالی د شپې د اجزا په دې ورځ کې وردننه کي نو ورځ غټه شي، او چې کله د دې ورځې اجزا راوالي او په شپه کې شامل کی او وردننه کی نو شپه غټه شي. او دا تاسو ټول په دې پوهیږئ چې دا شپه څنګه غټیږي او څنګه وړه کیږي. دا د الله د قدرت مظاهر دي. او وسخر الشمس والقمر، تابع کړی الله کره شمس او کره قمر لره چې د کوم کار دپاره الله مقرر کړي هغه کوي. کل یجري لاجل مسمى، هر یو د دې نه چلیږي هغه نټې مقررې ته چې کوموله الله مقرر کړی ده. ذالکم الله ربکم، د دې کارونو کوونکې، ذالک الفاعل لهذه الامور، فاعل د دې کارونو تاسو ته وایم الله ربکم، الله چې پروردګار ستاسو دی. او خبرې له الملک، د هغه دپاره شنشاهیت دی او د هغه دپاره حکومت دی. بل بلا څوک یو د هغه به څه حکومت وي. او والذین تدعون من دونه، هغه چې رابلئ تاسو سوا د الله نه دا مصنوعي او جعلي معبودان، که هغه د ګټې په صورت کې او که د قبر په صورت کې او که هغه د انسان په صورت کې او که هغه د حیوان په صورت کې، بس ما یملکون من قطمیر، هغوی مالکان نه دي د قطمیر هما، د هغه لفافې او نري پلاستک چې د کجورې د هډوکي نه چاپېری. ته چې کله دا کجوره خورې، دا کجوره چې ته کولاو کې نو دې هډوکي نه سپین پلاستک تاو دی، دغه سپین پلاستک ته قطمیر وایي. کومه چې د دې کجورې د هډوکي په دې مخ کې، په مخه کې چې کوم چر او کوم چاو دی په دې کې یو سپین دغه پروت دی، سپین، هغې ته دا قطمیر دی که نه،
هغه دوه نور دي که یو نکیر دی او یو پتیل دی، هغې ته پتیل وایي. پتیل باتۍ ته وایي او هغه هم د باتۍ په شانتې اوږد دي او پرې چرکې پروتې ده او دا هډوکي ته چې دا هډوکي وخورې داسې ځان ته دا هډوکي شاکه داسې، نو دې ځای کې د دې هډوکي په شا کې ته وګینې چرګې ټونګلی دی، نو هغې ته نقیر ځکه وایي د نقیر نقرې دا د چرګې هغه ټونګې ته ویل کېږي، ته وګینې د چرګې ټونګلی دی. دا درې واڼه کنایه ده د انتهایی قلیل شي نه. نو دا غیر الله چې دی دا معمولی غوندې شی هم نشي پیدا کولی، بلکې په خپل وجود کې الله ته ټول محتاج دي. ان تدعوهم که ته رابلې دوی لره او داسې ورته چې رامدد شه او ما دې ولې لمن ستا ده او د مړني ګوټ مړني راورسېږه، لا یسمعوا دعاکم، ستاسو رابلنې نه اوري، ستاسو رابلنې نه اوري، ستاسو چغې نه اوري. نو چې نه اوري نو څه پیدا نه شوه که نه. خو ولو سمعو فرض که لو د پاره د فرض دی، فرض که کوامري مستجابو لکم، ستاسو لپاره قبول نشي کولی، ستاسو لپاره قبول نشي کولی. چې ته د کم کار دپاره راغواړې وږه دله وږي، نه د درېیمې ورځې ته به ښه کولی شي او نه د یوې ورځې ښه کولی شي، نه سردردی ښه کولی شي، نه ښځې ورکولی شي، نه لونه ورکولی شي، هېڅ شی نشي ورکولی. د الله نه علاوه چې څوک هم دي، که څوک د پیغمبرانو عبادت کوي، که څوک د نیکانو صالحانو عبادت کوي او که څوک د فرشتو عبادت کوي، هغې هم څه نشي کولی. او یوم القیامت یکفرون بشرککم، او په ورځ د قیامت به انکار وکړي د دوی د شرک نه، وایي به الله موږ ته خبر هم نه یو چې دوی موږ تا سره شریک کړي، موږ چې سره خبر نه یو. او بیا الله فرمایي ولا ینبئک مثل خبیر، خبر به نه کړي تا لره په مثل د هغه ذات باندې چې خبر دی د خلقو د احوالو د هر څه نه. د هغه خبردار ذات په شان خبر به تاله هېڅوک در نه کړي چې هغه الله رب العزت دی. دلته دا د دې آیاتونو ترجمه او تشریح وه. نو دې کې څو خبرې زموږ مخې له رالې. یو دا خبره چې الله تعالی تاسو را پیدا کړي دي، نو دا په دې کې علم الله المتجلى فی الخلق والتدبیر، هغه علم د الله چې پړکېږي د مخلوق په پیدایش او د مخلوق په تدبیر کې، یضاف الیه قدرته تعالی التي لا يعجزه شیء، دا نسبت ته دې کېدی شي تا قدرت د الله هغې ته چې نشي کمزوری کولی هېڅ شی. دا او چې دا عقیده د سړي ساده شي نو په دې باندې د بعث او د جزا مسله هم حل شي، او دا چې خالق د هر څه الله دی، او بل دا چې تقریر البعث والجزا، الله به خلق دوباره را ژوندي کوي او بدلې به ورکوي. وتقدیر کتاب المقادیر، الله یو کتاب ځان سره لیکلی دی، ایته کتاب المقادیر ویلی کېږي. پای کې د خلکو تقدیرونه لیکلي دي، د خلکو عمرونه لیکلي دي، د خلکو رزقونه لیکلي دي، د خلکو اجل او نیټې لیکلي دي، دا ټول لیکلي دي. او دا په دې آیاتونو کې دا هم راغلی تقریر ربوبیت الله المستلزمة لالوهیته،
په دې کې ثبوت د الله د ربوبیت راغی چې هغه مستلزم دی د الله الوهیت لره چې څوک ربي نو هغه به معبودي بس دا نه چې رب به دې یو یو معبود به دې بلي پیدا کړی الله یې اسمان مشرک وی الله اسمان پیدا کړی ځمکه زین پیدا کړی نو دا پوجي چې کېدا څه پیدا کړي یا خو مچم نشي پیدا کولی او ته هغه ته پریوځې سجدې ورته کې باب مظاهر القدرت والعلم والحکمه په دې آیاتونو کې د الله تعالی د قدرت او د علم او د حکمت بظاهر ذکر شو او بها تقر ربوبیته پای باندې الله ربوبیت ثابت شو او د الله الوهیت ثابت شو او نمبر 3 تقریر عقیدة البعث والجزاء بذکر یوم القیامه چې د قیامت ورځ موږ ذکر کړه نو پته ولګي چې دوباره به خلک ژوندي کېږي او چې خلک ژوندي کېږي نو الله هېڅ کار عبث نه کوي حساب کتاب به ورسره کوي دا یې معنی او دارنګې و براءة الآلهة من عابدیها دقه معبودان به په قیامت کې د دوی د عبادت نه انکار وکړي موږ ته خبر هم نه بیان عز الآلهة عن نفع عابدیها فی الدنیا و فی الآخرة بله په دې آیاتونو کې راغلی چې څومره مصنوعي جعلي خدایان خلکو ساز کړي دي دا نه ولا دنیا کې څه پیدا ورکولی شي نه په آخرت کې څه پیدا ورکولی شي او آخري خبره تقریر صفات الکمال لله تعالی په دې آیاتونو کې الله له صفات کمالیه ثابت شو ملک قدرت علم او الخبرة الطام الكامله خبرداري پورا خبرداري په هر څیز باندې دا ټول د الله دپاره الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشاهد ته پوهېږي یہ سر دے اللہ موږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآنی نظام د شریعت نظام دی الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راوړي یہ له څوک کار کوي الله دې کامیاب کړي څوک مخالفت کوي الله دې ورته هدایت وکړي او که بدقسمت یې الله دې تباه کړي الله دې زموږ ټول راضي شي مشکلات د دنیا او د آخرت دې زموږ الله حل کړي خاتمه دې الله زموږ په ایمان کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه